اکثر مسلمانان داسې دي چې هغه د قرضونو نه تنګ راغلي دي او ډیر زیات په قرضونو کې راګیر دي. نو د هغې دپاره یو دعا در سره شریک کوم او هغه دعا په یقین سره وایي. د هغې معنی هم ځان له یاده کوي او په یقین سره یې وایي. نو انشاءالله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلی شوې دعا ده. حدیث کې راځي وایي معاذ رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي زه داسې د نبی علیه الصلاة والسلام خواله داسې په وروستوالي سره راغلمه، مطلب ایثار شوم او نبی علیه الصلاة والسلام ما ته وی چې چېرته تللی وي؟ ما ورته وی چې د یو یهودي را باندې قرض دی. وایي ما ته نبی علیه الصلاة والسلام وی اتحب یا معاذ ان یقضي الله دینک، ای معاذه ستا دا خوښه ده او ته دا مینه کې چې الله تعالی ستا دا قرض دا پوره کړي او د دغه قرضونو نه ته خلاص شي. او بیا وایي ماته نبی علیه الصلاة والسلام غر یاد که په یمن کې چې د هغه غر په شان ده کې که څوم دومره قرض یې په تا باندې نو الله تبارک وتعالی به ستا د غاړې نه هغه لرې کوي او الله تعالی به ترې تا خلاصوي. د هغې دپاره ورته نبي علیه الصلاة والسلام دا دعا وښودله. لاول به دا آیاتونه د درېمې سپارې سورت آل عمران، درېمې سپاره ده سورت آل عمران آیت نمبر 26 او آیت نمبر 27، شپږیشتم او اوویشتم نمبر آیات. دو آیاتونه به ووایي. دا درته زه ویم ځان له یاد کړئ او قرآن کریم کې هم ځان له بیا وګورئ. درېمه سپاره ده سورت آل عمران دی آیت نمبر 26 او آیت نمبر 27. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب. دا آیات چې کله ووایه نو دې پسې به بیا ورپسې دعا نبی علیه الصلاة والسلام ښودل ده یا رحمن الدنیا والآخرة ورحیمهما تعطي منهما ما تشاء وتمنع منهما ما تشاء اقض عني الدين. دا به ورپسې وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي چې چا دا دعا ویله معاذ ته وایي فلو کان علیک ملء الارض ذهبا لأداه الله عنک، که په تا باندې دا ټوله ځمکه د سرو زرو ډکه شي دومره قرض یې د باندې نو الله تعالی به ستا له طرف نه ادا کوي او الله رب العالمین به تا د هغه قرضونو نه خلاصوي. ګورئ دا ټوله دنیا دا ټوله ځمکه که د سرو زرو ډکه شي او دا بیا دومره په تا باندې قرض وي نو هم به الله تعالی دغه قرض ادا کوي او الله تعالی به تر دې قرض نه خلاصوي. خو ګوره یقین به کې نو دغه دعا شوه. دا ځان له یاده کوي او مسلمانان دا هره ورځ وایي، هره ورځ دا دعا ځان له وایي. په ورځ کې چې ته یو ځل هم ویې که نه او په تنهایۍ کې په یوازوالي کې او په یقین سره هره ورځ سحر کې وایه انشاءالله تعالی الله تعالی به ستاسو قرض خلاصوي. معنی یې واورئ قل اللهم مالک الملک. ګوره دا به داسې وایي اللهم مالک الملک، اللهم مالک الملک، ای الله ته بادشاه د بادشاهانو یې. تؤتی الملک من تشاء، ته ورکې بادشاهي د دنیا چاته چې ستا خوښه شي. وتنزع الملک ممن تشاء، او ته اخلي بادشاهي د دنیا چا نه چې ستا خوښه شي. وتعز من تشاء، او ته عزت ورکې چاته چې ستا خوښه شي. وتذل من تشاء، او ته ذلت ورکې چاته چې ستا خوښه شي. بیدک الخیر، ستا په لاس کې خیر او شر دی. انک علی کل شیء قدیر، یقینا ته پارشي باندې قدرت والی. تولج اللیل فی النهار، تننباسی شپې لره په ورځ کې. وتولج النهار فی اللیل، او تننباسی ورځ لره په شپه کې. وتخرج الحی من المیت، او تراوباسی ژوندی د مړ نه. وتخرج المیت من الحی، او راوباسی مړ د ژوندي نه. وترزق من تشاء بغیر حساب، او ته رزق ورکې هغه چاته چې ستا خوښه شي بې حسابه. نو دا آیت چې دی وایي بیا ورپسې وي یا رحمان الدنیا، ای د دنیا رحمان ذاته، والآخره، او د آخرت رحمان ذاته. ورحیمهما، او ای د دنیا او د آخرت رحیم ذاته.
تعطي منهما ما تشاء ته ورکې د دې دنیا او د آخرت نه هغه چاته چې ستا خوښی او څومره چې ستا خوښی وتمنع منهما ما تشاء او ته منع کې د دې نه هغه چې ستا خوښی اقضي عني الدین ته ادا که زما د طرفه دا قرض او د دې قرض نه ما خلاص کا نو که چېرته په تا باندې دومره ډېر قرض وي چې دا ټوله دنیا د سرو زرو نه ډکه شي او په تا قرض شي نو الله تعالی به یې درنه بیا هم دغه قرض لرې کوي او الله تعالی به یې خلاصوي. دغه شان یو بله دعا ده چې علي رضی الله تعالی عنه ته هغه ویلی شوې وه. علي رضی الله تعالی عنه ته یو سړی راغی او ورته یې ویله وی په ما باندې قرض دی. هغه ورته ویل وی زه درته هغه دعا ونه ښیمه چې کوم ما ته نبي علیه الصلاة والسلام ښودلې وه او ما ته هم نبي علیه الصلاة والسلام وی که د غر عمره قرض یې په تا باندې نو الله تعالی به تا خلاصوي. هغه دعا دا ده اللهم اکفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اکفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اے الله ته زما د پاره کافي شه او ما د پاره حلال پوره کا او د حرامو نه مې بچ کا او ما په خپل فضل باندې ته بې پروا کا او مالداره مې کا د هغه چا نه چې ستا نه ما سوا څوک دي. الله ځان ته مې محتاج او متاز لره او بل چا ته مې مه متازه وه. نو دا دوه دعاګانې شوې دا ځان سره یادې کوي انشاءالله تعالی وایي اهتمام یې کوئ په یقین سره وایي نو دغه قرضونو مسلې به ختمې شي.